محمد امین صاحب ډیر عجیب خبر وکړه وې مونږ خو الله نه پاکستان غوښته قران د پاره مونږ خو الله نه پاکستان غوښته قران د پاره چې په قران نشرنا دا پاکستان بسوي چې د قران قانون خو په پاکستان کې نوي چې داسې قسم شیطان نوي نو شیطان بسوي او عزیزانو چې مونږ کله خبره کوو بیا مونږ ته خو یو تانه یې خدای رزړه تاسو خو د پاکستان مخالف وای نو مونږ او ته موافق ونو تاسو تور وکړه ته موافق ونو تاسو تور وکړه ما ته دا زړی خوري غولي را یادې بیفور پارټیشن پر صفه اگر اتولې واپس راولي او که په دلیل خبره کینو بیا کینا چې ایز فلسفي دا خبره ډیسکس خو عزیزا ما وې چې پاکستان جوړ شو نو ردی د فکر و نظر لپاره د ټول نستر جد جهد جمعیت علماء اسلام او علماء دیوبند کو چاو کجی لگتے زوائے جمعیت علماء اسلام او علماء دیوبند کو د پاکستان په آئین کې وضاحت سره د فکر و نظر خبره د حضرت مولانا غلام غوث هزاروی د حضرت مولانا مفتی محمود د حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق استاد محترم رحمهم الله دا غوی په جدوجہد وضاحت سره ولیکلا چې په دې ملک کې به د قران او سنت منافق قانون نه جوړیږي د قران تکبیر سر بکف سر بلند سیدی سیدی مفتی مفتی اسه کستا سودا نارا د حکومت دی انټيليجنس په دی والیوم باندې او په دی ټیون باندې نقل کړه چې دای داسې ناره لګوله نو بس میر افضل خان سے او نواز شریف سے او بیا په دوخ په باندې خوبونه کوي چې دای بیړه غر کړ دای د ناری لګولوم نه دی ښه نو ناره خو لغونه تیز لګوي کنه ناره تکبیر داسې نه ناره تکبیر ناره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ شان صحابہ آئین شریعت آئین شریعت علماء حق علماء حق اصل جون ځان کې پیدا کړي کني والله زدا سستړه راغله دا ستړه د رسول ورځ مسلسل مدوره وا او اوس مدني صاحب ته وي چې ته سار وختي مولانا صاحب سره فون باندې رابطه وکا ما ورته ویلي چې کدي اخیری جلسه تراله نو هغه چې ان شاء الله زه کوشش کوم ما مدني صاحب ته وي چې ترابطه ور سره وکا چې دی اخیری جلسه ته زمونږ د ټولو مشر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب راشي او ان شاء الله د بار وفات اخیری جلسه د مولانا فضل الرحمن صاحب تقریر باندې ختم شنو الله تعالی به دې کې خیر او برکت واچي ښه نازیدانو عرض میں کو رتاس خدمت کی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی ولېګو الله تعالی ورته داسې ټیم ورکو الله تعالی داسې ملګری ورکړ چې د حضور پاک یو اداء محفوظ کړه د حضور پاک یو جمله محفوظ کړه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا چې کوم انداز باندې هغه جمله چا نقل کړه د هغه انداز محفوظ کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د یو خار د شام یو وفد راغی او هغه خارو چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت خضر دا دواړه هغه خار ته ورغلیو د شپې رسیدلیو قران کریم فرمایي حت انتا کی ستاسو ذکر شته سوره کهف کې چې فابو ان یزیفوهما دای مرکه وکړه قومي جرګه لوی جرګه راوغستا چې مړه داسه د خدای په قهر اخته دي سره وسوکو اوس کومګه ځانم ملمت علال کو خو هغه شی بدلیږي نه چې فابو ان یضیفوهما ویزی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو ډیلیګیشن بوزو یو معزز وفد بوزو د مشران وفد روان شه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته حضرت عمر ته کې ناشته جی پجرګ راغلی او پمرک راغلی په دین تاسو شریکیو کلمه مو ویل دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله مون سره جیو احسانو کا قران کریم زمونږ د کړي تذکرہ کوي دا با وجدا د کردار پاوالا چې استطعما اعلی فابو ان یزیفوهما د دو ملمنو ملمستیا غست د کلیوالو ملمستیا ورنکړه حضرت عمر ورته نو زسو کو ای ورته چې ډیر سمکوا دا څه لږ غونډه کار دی ډیر سمکو
ډیر سمکو لږ غونډه کار دی. زه پرون یو ځای ناستم، یو افسر ته یو سړی راغی فلور مل دی، ان ورته چې تاسو سره معمولی غونډه کار دی، تاسو سره معمولی غونډه او ورته وایا ویجی دا ستاره ډیسټریکټ کومه کوټه د غنمو چې دا نو دې کې به یو 200 بورای ماته راکې. دا معمولی غونډه کار دی، یو 200 بورای نه په 200 بورو خو 200 خاندانه مړیږي. دا معمولی کار چې ته په 200 خاندانه د لوګي هلاکه په دې ځل کې او ته تباغه 200 بورای ورکې. نه هغه ورته چې خدای ته وګوره سړی مونږ معاف کوو، دا څه کفر را باندې کې، دا خو ذلی حق دی او دې ذلی والا فلور مل ته ورکوم. اوس ته د بل ذلی نه هغه چې لګوندې کار دی. نو دغه حضرت عمر ته چې دا څه لګوندې کار دی. یو پوښتنه ونکا ورته سو کوم و قران کریم فرمای فابو ان یزیفوهما و د ابو د بيدا نقطه لګ بررا ولا او یو نقطه ور سره د ځانو کا چې دا لفظ جو شفاعتو ان یزیفوهما استطعما آلها چې دې دوانو ملمستیا غستا نفعتو ان یزیفوهما یو بے پتی بدل شو جلال مفهوم د زمکه نه اسمان ته وخته وړاندې مفهوم داو چې دای قسم وکړي چې کنوړای مرانه وکړه او ورستو مفهوم اداره خدای لا ویل نو چې تالی او شکری جمعه تر روان شو لایوي فاتو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لغزید هیبت براغوی ایو ارض تقلنی و ایو سماء تذلنی لو قلت فی کتاب الله ما لیس لی بحق د خدای اسمک بما باندې ټینګ پاتل شي اسمان بد چت په هیڅ ولار پاتل شي کله خدای قران کې مې د یو زیرو زبر او د یو نقطه لره بره وک قران کریم فرمای ان نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. الله فرمای دا قران مون نازل کړی دی، ان تحقیق سره مونږه نزلنا نازل کړی دی مونږه الذکر دا قران وإنا تحقیق سره مونږه له خاص دی قران لا لحافظون البته حفاظت کوونکیو و تاکید دی په یو آیت کې. اوس چې کوم ځای د تاکید و خبره الله تعالی له ګولې دي الته امکان نشي کېده چې کوئی مائی کالال ایک زیرو زبر کو اپنی جگہ سے ہٹائے. چې نو ما ارزا کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب محفوظ، حرکات محفوظ، قرات محفوظ، ایون د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خپل حرکات محفوظ. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم نه یو خبره نقل کړي خپل شاګرد ته حضرت اکرمه تا وحرک شفته حضور پاک دا خبر کول نو مبارک شونډلې دا سه حرکت وک ما ته وګورئ حضور علیہ السلام شونډله دا سه حرکت ورکو. حضرت ابن عباس دغه حرکت د حضور وکړو، حضرت اکرمه ته هغه حرکت د شونډو. حضرت اکرمه هغه خپل شاګرد ته کوي 1500 کال تیریږي، 1500مه صدای روانه ده. زمونږ استاد چې مونږ ته دا حدیث وی نو بچي ماته وګوري ټولو تخکارم وی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین امام المجاهدین مولانا السید حسین احمد مدنی نور الله مرقده چې دا حدیث وی کلمون ته وی نو دا سه حرکت ورک. نو دغه حدیث بل زمون طالبانو ته سبق کې تیر شو نو ما خپل طالبانو ته ما طرف ته ګورې وی ما ابن عباس وی او ما زمونږ استاد هغه مونږ ته د شونډو له داسې حرکت ورکو. د حدیث ته مونږ مسلسل په تحریک شفتین وکړه چې دا هغه حدیث ته چې په کانټینیوس حرکت د شونډو باندې د یو نسل نه بل نسل ته منتقل شوی دی. اوس کوم امت چې د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شونډو دوره حرکت محفوظول شي اسی ایمان سره وای چې دا د پیغمبر کمال لکه نه دی. لږ جواب تیز راکړئ دا ده کنه دی. اوس حضور پاک صلی الله علیه وسلم څومره عظیم شخصیت نو ما ته وګورئ جی وی جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. یو هندو شاعر دی پنڈت ہریچند اختر او بیا عام هندوم نه دی ایکستریمست دی ځکه د هر مذهب مولا دا بنیاد پرست دی. د هر مذهب مولا دا تاسو ممکن ده چې کله په شی باندې کمپرومایز وکړي خو مولا ځکه کله مرګرو ته دا وایم مولا به فاسق کیږي هم فاجر کیږي به هم فسق او فجور به کوي
بی دینی بکې نورا خو چې کله د سټیج باندې ودرېږي نو داسې دله مولا بني چې هغه تر چارته تر قرآن او سنت خلاف خبره کړي ښه داسې دله مولا تاسو کتلې د کردار په حواله به ډیر دوسی خو چې کله په سټیج ودرېږي او خپل منصبي فریضه ادا کوي نو کله به تر قرآن او سنت خلاف خبره نه کړي خبره ورته هغه کوي چې کوم خدای وای او د الله پیغمبر وای او ما ته وګورئ جی مولا سره به بار څه کوي ولې اخر سره بلې دنیا نه خو نه راغله بلې ما ته یو ملګری وی یره جنن خو موږ ډیر سپکړو جمعه کې ما ولې وی تا خو جنن موږ ته دوره بدره دی وای ما خو ته نه منشن کړي خو هغه خبره مې کوله چې دا ټول شی مونږ کې موجود دی بیا خو سپک خدای لورکا چې درکې موجود دی بیا خو ویجی مونږ خو هم وګوره تاسو مولیان هم نظر ته مسکې شم مزه پوه شم په دې بلینکس را کول باندې چې خالی ځای واپس پور کې نه په سبه پور کې ما تا وې چې مونږ هم د سړی ځامن نه قسم دې کوملیانو کې هم د سړی زیږه مستاره خبره دا مقصد دی ویاو جی نو مورته مې ملګریا یو چاټه پيو تا که یو ګلاس شراب ور واچې نو دا پای به حلالي که حرام وي وای جی حرام وي او دا به پاک وي که پلیت وي او که بیا ورته شملې ور واچې او چقتی جوړ شي نو بیا به شاباش بیا وای پاکي ماهیت بدل څه کسو شو او کداغه ته بیا من دانو کوس کې او تنه شملې او کوچان جوړ کې نه داغه حکم به بیا سي جندا چې تر کوم روانه پلیت به کنورټ کیږي نو ما ورته ملګری چې پلیت په هوشار به نو پلیت کوچ تیراوزی نو ما دغه معاشره چې هوشار بل شي نو مونږ تیراووتو چې تاسو هوشار بل شوي نو بس جوړ مونږ در راووتو ما بیا هم اندو مې کانا راجا ته ډیر بیکار یې که مونږ لوګو نه بیکار یې داس دوره حرج خبره نه ده دوره خو پر بیا هم زنګل د زمرونه خالی ني اوسم دا معاشره په هغه علماء باندې آباد ده چې کوم د تا د ایمان بلا کرای محافظین دي ته لګیاي جی په خپل کاروبار کې او دغه مناسب لګیال استا ایمان باندې چې کوم ځای نه حمله کیږي د لکه د خطرې د سایرن وږي او ما ملګرو ته وې ما علی الصبا چمردم بروی کاروان على السبا مردم بروی کاروان بلا کشان محبت بکو یاروان تا سحر روان شے پٹیتا سحر روان شے بازار تا مزدوری دا پارا زان لپیسے گٹے او ملاسب سحر وقت طالب تکین قرآن ورخائی حدیث ورخائی دا پیغمبر شریعت ورخائی دا دین ورخائی خطرات ورخائی چکم مسلمانانو بان یلغار کون کی دی او داور تور خای چې او طالب د دې قوم زین ته اور سوا چې د اسلام پتام دنیا کې دشمن نمبر 1 جارج بوش دی دشمن نمبر 2 جان میجر دی او دشمن نمبر 3 د فرانس متران دی او دا نور ورسره سره لکه ترنګي غوندي دي دا ورته ورخایا د نورو ملګرو امریکای سره روغ او شو زمونږ ورسره له اوس جنگړندې شغه چې سوویت یونین ختم شو زمونږ جنگ ورسره اوس ګړندې شو تر اوسه به تاسو قتل قام پرستو سیاستدانانو چې په سټیج به ودرېدل بس د خلکو د متهم کولو لپاره یو لار و د امریکای ایجنټ دی دا څه شی دی جی لکټیز وای دا څه شی دی د امریکای ایجنټ دی په 1940 کې چې سټالین کله راغی او د روس په تخت باندې کېناست هغه د رشیا د کمیونیزم ټرند بدل کړ او هغه ته د نېشنلزم چاشنی ورکړه د قوم پرستۍ چاشنی ورکړه نو چې دنیا کې کوم ځای د قوم پرستۍ تحریکو رشیا داغي بیک او سپورټ شروع کړ او هغه د امریکای خلاف استعمالول شروع کړ او چې سوویت یونین ختم شو او امریکا دنیا باندې ځان ډامیننٹ کول غواړي او لار کې صرف یو رکاوټ ته اسلام او دغه علما چې کم دا ناره لګي چې خدا کی زمین پر لگتے ہوئے خدا کی زمین پر خدا یہ انشاءاللہ آ کے رہے گا دا برازی خامخا او سوچ دے لار کے رکاوٹ دی لقد خس خاشاک بے اللہ تعالی تباہ کری خواہ نازیزانو اس آغا امریکا دا دغ اسلام دا عملیتنا دا اغینا گویا خطرہ محسوسی نو تاس تا پتہ نا دے افغانیانو کی یو لوبا جوڑا کری دا اغی پا دوے مدرے مرس پا یو بلور واچی خواہ په دوی مدر سشي ورته پینټریټ کی پکې په یو بل ورواچي هغه تا د یورپ په ځړ کې
د بوسنیا مسلمانان دي ما ته وګورئ چې د آبادای په اعتبار باندې هغه 44% دي سوره دي جی 44% دي کروشین هغه 16% دي کروشین هغه 16% دي او هغه عیسایان چې کوم په باندې حمله کوي سنوم د دغه سټیټ ها سربیا هغه سربیانز هغه صرف 22% دي اوس عزیزه یو طرف ته 16% کروشین 22% سربیان 44% مسلمانان او هغه دې پوزل راوستي دي چې زمکه به تاسو 5% اخلي 44% د پاره آبادی تاسو 44% دا خو موږ بس تاسو پراپرټي او ټریټري دا په دې ریاست کې صرف سوره تسلیمو اسه دا خبره معقوله ده کدا خبره د خرزوی ته اړو په دې کورسای باندې جج په هیڅ باندې خر کینو او دا خبره ورته وړاندې کا نو هغه خر به دا خبره ومني هغه به دې خبره مت تسلیمولو ته تیار شي اوس عزیزه دا تنګي په ول راوستي ده یورپ سره خطر ده چې کدا مسلم ریاست واحد مسلمان ریاست د یورپ په ځکه کې برقرار پاتې کیږي او دلته اسلام عملي کیږي دا د ټول یورپ لپاره ستره خطر ده ټول یورپ لپاره نن هغه غریبانان اگر چې هغه پورا د سن 1946 نه راواله تر اوسه مسلسل د کمیونیزم دباو کې پاتې شوی دي ایمان هم صرف دغه چې لا اله الا الله محمد بلکې زور ته داد ورکوم چې د دومره پرشرایز کولو باوجود هغه خپل ایمان محفوظ ساتل دي د کمیونیزم د زوردار دباو باوجود هغه خپل ایمان له چوټي ور کړي خدای دې مونږ باندې امتحان نه راول ټول امين وای نه لګ تیز وای خدای دې په مونږ ایمان نه راولي کني خدای دې رحم وکړي چې کوم خوابه منډي وو وزاقت عليهم الارض بما رحبت زمون شیخ سے به ترجمه کوله وزاقت عليكم الارض بما رحبت وی تاسو باندې لارې ګذرې تنګ شوړو لار ته نو معلومه چې کومه تختوخه وی دې حاصله ترجمه دار چې وزاقت عليكم الارض بما بلا ډېر لارې جانگیر پورې نه خو تاسو داسې hebat واستي و چې ورته اختلار ته نو معلومه نو ما وی خدای دې مونږ باندې امتحان نه راولي کني ول ما یو ځل د افغانانو اجتماع کې ما او افغانانو تاسو واقعي قمقل قوم یې کمقل قومي ناغه افغانان ټول داسې الرجیک شو چې دا خو مونږ ته کمقل وي نو ما والله مونږه عقل من یو نو په روغه جوړه امریکای سره کمپرومایز کړی چې بس ته حکم کوه سره تسلیم خمه جو مزاجي یار میں آئے خو چې څو حکم کې مونږ به ان شاء الله په سلو قسم تسلیمو او ما تاسو دغه مصلحتونو او مفاهمتونو نه بالا خورشیا راغه او سر مو ول اخلاص کو داسې متخت تاراج کې مونږ لاړو دی اردن ته نو اردن کې یو نوجوان ما ته رامنډک دا پټکیر علی اوکته وی اهلا اهلا سهلا الشعب الافغاني ما نعم انا افغان وی والله الشعب مجاهد فتتوا الروسيه وفشلوا الاشتراكيه والله الشعب مجاهد اعطوا العزم للمسلمين لمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ای والله چې افغانیان دا مجاهد قوم دي روس تباکو اشتراکیت تباکو مسلمانانو کې یو عزم او حوصله پیدا کړه ما عزم او حوصله پیدا کړو کله امریکای د شیطانت نه خدای مسلمانانو محفوظ او مامون کړه نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں دا بوسنیا مسلمانان نن استاد امداد منتظر دی دا فلسطین مظلومان استاد امداد منتظر دی آغا اقوام متحدہ چې د 900 کال وړاندې لے په 1972 کې د فلسطینیانو حق 111 ووټونه استعمال سورج یو نو کې 111 وټونه دنیا کې دومره ستر انقلاب راغی چې د عربو نمائندگان هم د بوزدلې د وجې د یونان اجلاس نه بهر راووتل او صرف 27 ملکونو دا وویل چې د فلسطین دا حق دی چې هغه ته یو فری او خود مختار ریاست ورکړي شي نو عزیزه اوس کومه دومره بغیرته یو چې تل د خپل رائے اظهار هم نشو کوله نو قسم دې بغیرته کوم سټرګل اف دی سروایول اف دی فټیسټ د قویتر د بقا د فلسفه په اساس باندې داسې بغیرته نسل ته په دنیا کې د ژوند تیرېدلو استحقاق نشته
دیو جنا صاحب ہوئے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ناداں مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں د دنیا یو سر کے کہ مسلمان بانے درد راشی کد تاور سرزڑ نو در دے دو نو واللہ چی ایمان دے کمزور دے. رسول پاک فرمائی المسلمون فی تواددہم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى راسه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حضور پاک فرمائے مسلمانان لتام دنیا یکجان دو قالب، بلکہ دو قالب هم ندی، دا د یو بدن آزادی. نو که په دا ګوته دردي سترګې ورسره ویخي که نه ویخي؟ لږ تیز وایي جی بدن ورسره تامش په ویخي که نه؟ تا نه سهار ملګری تپوس کوي بیګا دې ګوته څنګه وه، نو ته ورته ټوله شپه یې په ناسته تېره کړې ده. که اوس هغه درته وایي چې بای خو د ګوته په دې بدن دې څه تندر را پرېوتی و چې دا بدن ټول ویښ و دغسې ایغ نیغ ناست سترګو باندې سه آسماني تندر را پرېوت، نو ته به ورته وایې چې ملګريه د دې د درد نه زما دا سترګې ځان لا تعلقه کولی نه شي، د دې لاس د درد نه زما دا خپې ځان لا تعلقه کولی، او د دې بور سره صرف همدردی نه په درد بور سره شریکان وي. همدردی خو دې ته وایي چې تا باندې ډېر زیات خفه وي، لکه نواز شریف سے بوسنیه والا وزیر خارجه راغلی مونږ تا باندې ډېر زیات خفه یو، تا باندې ورته تاسو باندې مونږ ډېر زیات خفه یو. نو هغه بس دغسې خفه کېږي، خدای مو بې خو بس مونږ به تباه کړي، تاسو به تشره باندې خفه یې. او امریکا دې خدای په تڼاقه سټکوره کړي، امریکا دې خدای په تڼاقه هغلته خو رامنډه کړي په عراق باندې چې په کویت ورغلی دی، په عراق رامنډ چې په کویت نو دلته په دې عیسایانو هم ورمنډه که کنه چې په مسلمانانو راغلي دي. خدای دې ورکه په دې باندې خو په ټپ ړوند شي اوس دقسې د ټس نه مسکېږي. او وجه دا ده چې لیری پریسلر د امریکې سینیټر دی. څوک دی جی؟ د امریکې سینیټر دی. او رابرټ اوکلی د هغې د اسټراټیجک سټډیز انچارج دی. او ریچارډ نیکسن د هغې ایکس پریزیډنټ دی، سابق صدر دی. درې واړو په اسټراټیجک سټډي کې لیکچرې وکړې. او د لیکچر بنیادي موضوع یې دا وه چې د امریکې د ډامینین او د عالمي تسلط دپاره ستر رکاوټ دا په لاره کې مسلمانان دي او د اسلامي نظام د نارې علمبرداران دي. لہذا وی چې څومره قوت سره کېدی شي اسلامي تحریکات دباو کوي، چې څوک په مسلمانانو کې ژوند پیدا کوي هغه یې تباه کوي. نو عراق والا هغې غریبانانو با خو ما ته وګورئ چې هغه عراق والا قوم دغې ملګري داسې تیار کړی دی که نه، دغې ملګري داسې تیار کړی دی وی نستحب ان نموت جوعا ولکن لا نستسلم. والله قسم دی وی د لوږې به ځان مړ کړو خو مونږ امریکې ته سر ټیټونکي نه یو. نو ما وی ما څه به کوئ که هغې بیا جنګ کوي نو حاربهم. هغه یو پکې د وزارت خارجه افسر دی، ما څه به کوئ که امریکا وی نو حاربهم. نو ما مولانا صاحب ته مې د خو اوس کر تېره کړي دی، خو اوس ور روان دی ته تې ما ځان بس تاون وی پخ کړو. نو عزیزانو اوس دغه رنګ جرأت که دا تامه دنیا مسلمانانو کې خدای پیدا کړ نو انشاءالله امریکا هغه بیا ګزار تر ټینګ نه ده. روس یو لوی قوتو د افغانستان د غرسنو تباہ او برباد کړ که نه کړ؟ جواب تیز راکړئ. د افغانستان غرسنو تباہ او برباد کو. او که کله مسلمانانو ځان کې غیرت پیدا کړ نو قسم دې د امریکا ورته هم د ټینګ نه ده. امریکا دا هم د عزیزانو دغه سیرت تقاضا ده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. الله تعالی فرمای هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رسول پاک دې د پاره ولېږل شو چې د خدای په ځمکه د نظام راشي د چا لږ تیز ووایه د خدای په ځمکه د نظام راشي د چا د الله. او د الله نظام دې ته وایي چې هلته قرآن سپریم وي، هلته سنت سپریم وي، هلته شریعه سپریم وي. قاری سمیع الله جان صاحب تاسو ته ووایي چې هلته به داسې شریعت بل نه چې قرآن و سنت ملک کا سپریم لا یعنی بالاتر قانون ہوگا بشرطی کے موجودہ نظام سے متصادم نہ ہو. بشرطی کے موجودہ نظام سے د پاکستان مفتی اعظم او استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتهم فتوا ورکړه دی شریعت بل باندې چې اس شریعت بل کا دفعہ نمبر 3
استثناء الکل من الکل کا مصداق ہے. یہ شریعت کے اقرار کی صورت میں شریعت سے انکار ہے. دا د کل استثناء د کل نه دا شریعت نه د شریعت نه انکار دی. خو دومره خبره چې سپورټ ورته ملاو شخه او چا ورته ورکه سپورټ نو الله تعالی دې معافیو کی. دیکھا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف دیکھا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. آغا چا سپورٹ ورکو چه د چا سربانے پٹکے پروتو آغا چا سپورٹ ورکو چه چا سربانے خل کرا کل پروتو اسلام دا غوی د پلانٹے کدا او آغا چا سپورٹ ورکو چه د چا ترد فرش نا عرش پورے دنگدا آغا چا سپورٹ ورکو چه د چا قید دادا چه ایک اللہ کے در کے فقیر اور سوالی ہے ماوے انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب دی یو الله د در سوالیان او فقیریان عجیب سوالیان او فقیریان دی او الله د در عزیزا د شپې چې در باندې سترګې وستي چې ګلابا دا جمعیت العلماء ولا مولیان خو دلی ونی. مولانا فضل الرحمن سرو خو نه دی قاضی فضل الله سرو خو نه دی مولانا ایوب جان بنوری دا سرو خو نه دی مولانا بجلیګر دا روح خو نه دی دا خو لیونی دی. نیزان په مزوخ وخت دی نه بل چا باندې مزه سود دی. نیزان په مزوخ وخت او نه ما ته وګورئ تاسو په خوریان د خدای سادهګانی تاسو په کوم کله کله د پروپاګاندا شکار شي چې مولایان خرڅو تاسو وایي پکې څه خرڅ زه خو لاړو مې راغ ته چې واپس رانه نو ملګرو راته ټول رویداد وي جی خلک وایي چې مولایان خرڅو نو ما وې چې ملګری مولایان نه دي خرڅوي د مولایانو په شکل څه شیخان خرڅ شو. مولا نه خرڅيږي خو د مولا په شان شکل جوړون کې څه شیخان او ګیرو والا خرڅ شو. مولا نه خر او ما ته وګورئ چې درځي 2000 خانان خرڅيږي یو دوه درې پکې شیخان خرڅون سنانه واو شو. 2000 خانان درځي خرڅيږي خان سار یو ځای سوداو کې او مسپقین بل ځای سوداو کې اما جګر لکه د خر ځان بل ځای خرڅي نو ما وې کد وسلور پکې شیخان خرڅو تور بلا ور پسې خو عزیزا مولا چې مولای دې کله خرڅیدون کې نه مولا چې مولای دې کله خرڅیدون کې او پروند بے نظیر بٹو خلاف عدم اعتماد پیشو تاسو قتل دا خانان و نوابان د یو جانب و د بل جانب د پیشو بشیت جوړ چا سوات تسغلولو چا مریتا. تاسو خبره خو یاد ده نواز شریف سے خپل منبران د بے نظیر صاحبې د چنگل نخلاصولو د پاره مری تلی ګلیو او بے نظیر صاحبې د نواز شریف د چنگل نخلاصولو د پاره چرته لګلیو جی سوات او د جمعیت علماء اسلام د قومي سمبلای منبران لکه د دیوانګانو او لکه د قلندرانو هغه د اسلام آباد په دی روډو ګرځیدل چا ضرورت نشو کوله چې د جمعیت العلماء مولا ته وای د قومي سمبلای منبر ته وای چې مولا صاحب ستاره سوره دی ځکه د پاکستان خزانه کې د جمعیت العلماء د منبر لا ریټ نشته د جمعیت العلماء د منبر کې ځکه دا حر الاصل دی او حر الاصل د سره مبیا ګرځینا دا سلادنا دا د خرصولو شی دینا ادا کوم چې ځان خرڅي ای خدان د انسانیت د مقام نه ورستره نو الله تعالی دې مونږ خرڅیدون کې نه تاسو ټول امين وای زمونږ رښتې هر شیخ او تفسیر مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه سره دی چې څوک کنسپیریسی کې په سازش کې ونیو او د واورې ډلو باندې سملو حضرت لاهوری رحمت الله علیه بدن سن شو وینه ودریدا بدن حرکت بس کو سترګې پټ شوې حضرت لاهوری رحمت الله علیه د واورو ډلو نه کترا کوس کو هیټ او حرارت ورکو سترګې کولا شوې انګريز افسران ته تپوس کوي چې مولانا پر بي تاج او تخت برتا کی مخالفت کرو گے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ورت جواب ورکو کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ورت جواب کو کہ وہ ایمان کی آواز ہے برف کی ٹنڈک سے اس آواز کو نہیں دبایا جا سکتا
वो जुबान की आवाज है ना जो ठंडक की वजह से दब जाए। ज़मूंगा रिश्ती दी हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अस्सय्यद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह सर चे कराची कंस्पिरेसी केस के पखपोए बेड़े प्रति दी लासोते जोलनी प्रति दी द कराचे खालिक दीना हाल चिड़ुम भी जलबान कराचे तलाड़म नो मागद जमाती मलगरो तो हुए मैं जमाड़ूं बे मसरूफियत बकराचे के दाई चिजब खालिक दीना हाल गोरम अगर विजिदा सला मैं जद मौलाना मदनी द अजमतुन तपोस कोम दागिर दरु दीवारना चे मौलाना मदनी संग सड़ो कसम दे आग दीवालू जुबान हाल सर लग जा दिखा कि ऐसा अजीम इंसान खालिक दीना हाल के दरु दीवार में कभी नहीं देखा। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह द खालिक दीना हाल पर स्पेशल ट्रिब्यूनल के बतौर मुजरिम वला दे वो मुजरिम द चाले द अल्लाह ना द बरतानिये द चा मुजरिम दे जी द बरतानिये। हज़रत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह पो के बेड़े दी लासो की हथकड़े दी अंग्रेज जजानो तम खामख वला दे मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह बयान शुरू को चिया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा। अल्लाह ताला वही ओ आग खल्को चाच कलिमा वेरे दा चे ला इलाहा इल्लल्लाह ते खल्को अल्लाह ताला वही चे ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। अल्लाह फरमाए चे दा यहूद फरंग जमा दुश्मनान दी उस्तास दुश्मनान दी यहूदियान द इंसानियत दुश्मनान दी लगते जो यहूदियान और दग दुश्मनी दग यो मलगिरी ट्रेस करे दगा सद्दाम हुसैन से दे नागा ची चाहता द इराक वीजा लगई द इराक वीजा इराकी सफारत अनुलान दे वरते द्वेम स्टैंप लगई व ला युस्मह बिद्दुखूल लिमन अला जवाजिही सिमतु इसराइल ला युस्मह बिद्दुखूल लिमन अला जवाजिही सिमतु इसराइल चे दा वीजा दा आगा चा पार कारगर न दा चे दा चा पे पासपोर्ट बाने पे जवन की यो ज़ुल्म दे इसराइल वीजा लगेदल दा هغه چې پیغمبر د چانه مونږ له یره لا کړی دا چې دا د شیطانان د انسانیت دشمنان دي دا د چا ملګری او د چا وفادار جوړی دي ما بلوز 400 کې مې بیان کیوي ما 400 والو ما ته وګوري ما یو استاد له 400 والو بل زمونږ د ثوابای والا په دې ټول پښتون کام کې زمونږ د دې دوه زلو په خدا ور چې مونږ نه پښتانه بل ځای نشته مونږ نه پښتانه بل ځای نو ما او یقینا تاسو به قوي پښتانه خو مېزوم لګونه پښتو باندې پویوم ښه مې ثوابای والا پوی کړی دي خو تاسو بیا پویوم ښه نه یوي چې مونږ هم پویو مونږ نو مې تاسو څنګه وی مونږ خو چې مولانا سنجان صاحب له وټ ور کړی دی کنه مونږ مې بس تاسو خو بیا رسیدلی جنت ته چې مولانا سنجان صاحب له وټ ور کړی دی بیا خو رسیدلی جنت ته تاسو ډیوټي ختم شوخه تاسو بس تاسو سټاپ ته رسیدلی اخیری سټاپ ته اخیری سټاپ ته ما د خدای بندګان الله مسیر کې پونه نه درایشلې خپل بیا بل تا وای چې مونږ کوله ووټ ورکړه ده کنه هغه قومي سملای ته لګل دي نو ما ورته مې ملګریه دوه قومونه دنیا کې ممتاز یو پښتانه او بل اسرائیل یو پښتانه او یو اسرائیل ما د اسرائیل خصوصیت داره چې د دوی مذهب دا قومي مذهب او قومي دین دی ته تورات په سر کا پسلور بوری لار سے د اسحاق رابین تک خدای په تنا قصټ کوي کی تاسو ټول امین وای اسحاق رابین د دنه مخ کې او اسحاق شامیر هغه اسحاق شامیر سره د مراکش شاهنشاه لاس ملاو کړو شاهنشاه لاس ملاو کړو نو د عرب لیگ اجلاسو نا قذافی سے ابراغنو هغه شاه ول لاس ورکو ناغه ته لاس رستو کو و الذي يصافح عدونا وعدو الله وعدو رسول الله لا يصافحه هو الله هغه سړی چې د خدای او د پیغمبر دشمن سره لاس ملاو کړی زاغه سره لاس نه ملاوم او به اتفاق داسې وشو چې په هغه اجلاس داغه شاه اره د کرسي یو بل سره لګیدل دي قومي واجبہ مزاج والا سړی دی ناغه شاه طرف ته چې کم لاسو ناغه ته دستانه واچوله نو چاته نه تاسو کې دا دستانه دی ولې ورته واچوله دی يهود سره لاس ملاو کړی زما لاس پور سره ولګي ښه
یهود سره لاس ملو کړ. اوس عزیزا د يهودیت نه بدغه نفرت دی ولکه تبي به اسلام د کنسپایرسي او د سازش نخلاصي کني قسم دې کله بدل کې د حسن ابن صبا د هغه فتنه پیدا کړي, کله به د عبد الله ابن صبا فتنه در کې پیدا کړي, کله به بل فتنه او بل فتنه در کې پیدا کړي, په یو بل به مو وای ټکې ویني بدل یو بل باندې توي او قسم دې کده خیر مخ مو کتر دغه ظالم قوم نه ښه. عزیزانو هغه يهوديان هغه قومي دین لري, معنا دا چې د حضرت اسحاق په نسل کې نه, د یعقوب علیه السلام د 12 زامنو اولاد کې نه, نو تورات ورته پسر کا په سلوربوري لال شه خلک واخه ورته ونیسا وای زه يهودي کېږم ما يهودي منه, هغه وای نه ټټال بالکل نه, ځکه زمون په يهودي مذهب کې سوای د اسحاق علیه السلام د اولاد نه یعنی د اسرائیلی نسل نه علاوه بل څوک ځایږي نه. اته ته وای ملګریا تا مون ځان سره ملګری کو, نو زمون یو تنظیم د زاینزم صهیونیت یا زمون یو تنظیم د فریمیسن, زمون یو المعمار الحر فریمیسن, نو ته د هغه منبر شه مونږ بدل ممبرشپ پارم درکو, سیاسی طور به زمونږه ملګری خو زمون په مذهب به مون سره را شریک نه. نو دغه قوم دا پہچان دی چې که يهودي پاکستان کې اوسېږي دی به د پاکستان وفادار نه, دی به د اسحاق رابین وفاداری کا, که دی په روس کې اوسېږي دی به د پاکستان وفادار نه, دی به د اسرائیل د سټیټ وفاداری کا, که دی په امریکا کې اوسېږي د ټول تکو د ایون په امریکي کانګریس او سېنات کې هغه به ټول د اسحاق رابین د حکومت د سپورټ لپاره کا. او ما وې دویم قوم پښتون قوم د نه کې لغونډي بدلون دی, او هغه بدلون دا چې ماوي يهودي دا قومي دین دی. يهودیت څه شی دی؟ تاسو لکه تیز وای دا خبره نن سره یاد کړئ. يهودیت څه شی دی؟ قومي دین دی. او ما پښتانه دا دینی قوم دی. پښتانه دا دینی قوم دی, ځکه دې قوم ته کله دعوت د لا اله الا الله را ورسېدو نو چې پښتانه کله مسلمانان کېدل نو 100% مسلمانان شوخه. پښتنو کې کافر پاتې او الحمدلله اوس پکې هم کافر نشته. پښتنو کې اوس هم کافر, خدای دې کافران کوي تاسو ټول امين وای. اوس پښتون دې ته نه وای چې پښتو وای, معنا دا چې یو نسل کم را روان دي هغه قوم کې کافر, خدای دې نور قومونه هم د کفر نه خلاص کړي تاسو ټول امين وای. خو ما غي ته وای چې اوس پښتون من حيث القوم کله مسلمان دی, بیا د پښتو تقاضا ده چې دې بدل خپل دین د دې لپاره خپل ارث قرباني ښه, دغه دین لپاره دې به ارث قرباني د دستړي دا به خپل پرسنل حق لپاره نه, د دستړي دا به د خاندانی حق د پاره ني, د دستړي بده د پاره چې د خدای پزمکه د نظام د چاوي دا الله تعالی. نو عرض مکو کثر په تعریف د رسول پاک ان شاء الله اخیری سو خبره کوم, کثر په تعریف د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا کمال وی نو دا کافرانو کوي. ډاکټر مایکل هارت دا یو انګريز دی, هغه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام باندې کتاب لیکل دی دی لایف اف محمد صلی الله علیه وسلم, او هغه کې یو جمله ډېر عجیب لیکل ده چې دی پروفیٹ اف اسلام محمد پیس بی اپان him held and has in equal respect in both the eyes of religious and secular people, چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت د سوشل ریفارمر, په حیثیت د سماجی مصلح, په حیثیت د ریولوشنری لیډر, د انقلابی رهنما, او په حیثیت د معاشره دی یو اعلی معلم او د انسانیت دی ستر محسن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل منونکو د مخالفینو په نظر کې مساوي قدر او منزلت طریقه, ځکه داغه د انساني اقدارونو مخالفو منکار نشي کوله. دیو جنا متنبی او شعر ویل دي وای وملیحه شهدت بها ذراتها, وملیحه شهدت بها ذراتها والفضل ما شهدت بالعاده. نو هغه هندو شاعر د پندت هریچن اختر پندت او ما وی چې دیندوانو مولا دی, مولاوی ایکستریمست, مولاوی بنیاد پرست, هغه بنیاد پرست هندو مولا د رسول الله علیه الصلوۃ والسلام تعریف کړي. فرمائی درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, چشموں کو بینا کر دیا, اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم, اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. شوکت مغرور کا کہ ذات نے توڑا غرور, منہدم
किसने इलाही कसर किसरा कर दिया, आदमियत का गरसामा मुहैया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया और खुद नते जोरा पर औरों के राबर बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। न जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकल दावत वर्क कलिमे वाला दारब मुआशरे के मुसल्लत तबकात मुरागात याफ्ता तबकात आगा खलक चे नेचुरली सोर्सेज और कुदरती वसाइल बाने टोल मुसल्लत او نور خلک د خپل ځان زر خرید غلامان جوړ کړیو دا غي په وینا به کیناستل پاسېدل چې به کیناستل با ای به پاسېدل با رسول پاک راغی دعوت ورکلا الہ لکتیز وای جی لا الہ الا الله چې سوا د الله د بل چا عبودیت باندې کوي د بل چا عبادت او بندگی باندې کوي د بل چا سفرمیسی او سورنټی باندې مني د بل چا اقتدار اعلی او حاکمیت اعلی باندې مني وډیرګان او جاگیردار مقابله تراوتل قبایلی سرداران مقابله تراوتل مختلف حرب استعمال کړي جی مختلف حربے خو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په خپل دعوت کې مگن لګیا دی خپل دعوت کې مگن او دعوت سو چې د خدای په ځمکه باندې نظام د چاوي ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اللہ فرمائے او زما محبوب ما تا ته فریمډ لا درکړه فارمولیټډ رولز می درکړه مکمل ضابطه می درکړه ته به داغه اتباع کې د غیر نظامونه هغه به ځان باندې نه اپلای کې داغه اتباع نه کې نظام به وي د خدای په ځمکه باندې الله والا نظام ستا جدوجہد او ستا ستړي ابر دې لپاره دغه نظام په اساس باندې د انسان د عبدیت او د بندګۍ نه انکار لپاره د جمعیت علماء اسلام سترمشر حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د انګريز ججان وړاندې ټریبونل کې ولاړ دي او د ټریبونل تشکیل هی خاص د دې سړي د پرسیکیوشن لپاره شوی دی پرسیکیوشن لپاره نه تحفظ نه ورکو انوال کوی چې دیو 500 ته څنګه رسو حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ بیان شروع کو انگریز سے تپوس گئی کہ مولانا آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام انگریز کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام انگریز کو خراج ادا کرنا حرام انگریز کو مالیہ لگان ادا کرنا حرام داتا حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جواب کئی کہ فتویٰ دیا نہیں تھا ابھی بھی دے رہا ہوں کہ آج کے بعد ہندوستان کے سکھوں نے فیصلہ کرنا ہے ہندوؤں نے فیصلہ کرنا ہے مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہے سکھ مت اور انگریز کا رعایا ہونا یہ سمندر کے دو دہانے آپس میں کبھی نہیں ملا کرتے ہندو مت اور انگریز کا رعایا بننا سمندر کے دو دہانے آپس میں کبھی نہیں ملا کرتے اور اسلام اور انگریز کا رعایا بننا تو قرآن و سنت کی روح سے حرام قطعی ہے کہ انہوں نے انگریز کا رعایا نہیں بننا اگر جج ورتوئی مولانا آپ تو ہائی ٹریزن کے مرتکب ہو رہے ہیں ہائی ٹریزن خدا سے پیجے نہیں کرنا پاکستان پر یہ آئین کے دے ارٹیکل نمبر 6 ہائی ټریزن سره متعلق دی او چې څوک یو کی نو زمون قوم خدای دې رحم وکړي د پاکستان آئین ا د وړو پښو ده د پاکستان آئین مونږ ته نه د وړو پښو جوړ کړي والله آئین دومره سنکټی لري دومره تقدس لري دومره مقدس شی دی چې د امریکای آئین 400 ساله آئین دی په 400 سال کې د هغه صرف 14 آرټیکل متاثر شوی دي سورجی 14 آرټیکل متاثر شوی دي او د پاکستان آئین کوم سن کې جوړ دی آئین هغه په 73 کې جوړ شوی دی نو ټول لا شل کال نه پوره کیږي 19 کال وشو سورې وشي او د 250 نه سیوا آرټیکل له بیل ولا غرق کړی دی جنن پکې یو حکمران ناشي وي ز پکې ترمیم کو مونږ او کا پکې نو هغه وای دا پوزې راستاو نو بل راشي نو وای ز پکې ترمیم کو نه ولا داسې برتاو
دا چې په بره ورتاو کی ښا ماوي میدان د ضمیر ارجاء ده زمونږ د استاد والد صاحب ډېر لوی عالم جنازه راغلی او خلک جنازې ته ولاړو تاسو له ماشوم ملک او د ماشومې جنې جنازه خو درځي کنه او په فرق هم پويږي ساده زمیدار وایي حالا نه بوای هولا نه بوای حالا هول چا په کې رستونه आवाज وکړو ویجی حالا نه وو کو هولا نه وو سابق صاحب ډیر زور ور سره وې ظلم مستره کوي بس هولا نه وای نو کاله کې نو په خپل ور تراجی شي او که جنې نو په تعویل د میت په تراجی کې دا یې سګران کار دی خو په تعویل د میت په ورته نو دای ورته په تعویل د میت راځي یو ځل ته په تعویل د میت راځي کو جوړی دا پکې 14 نمبر امندمنت دی او دا پکې 12 نمبر امندمنت دی 12 نمبر امندمنت شو ټول خلکو لا سوچت لا ترمیم نو پیش شوه چې ټول خلکو هغه باتوران پکې ومو هغه باتوران چې څوک یې زمونږ تاریخ هغه د اسلام نوم ډېر په خوانه دی مونږ کله ظلم او بربریت ته سر نه ټیټ کړي مونږ په دغه دور کې خو سوای د ظلم او بربریت د تایید او تعاون نه تاسو بل کار کړی نه دی کوم شی چې د کم قام د پاره تبعی ذریعہ غنۍ پاغه دستخط لومبه تاسو کړی دی دغه د واټر ریکارډ آرټیکل نمبر 609 په دې دستخط لومبه تاسو کړی دی په خپل وایم چې دا پښتون قام تبعی ده بیا په خپل په دستخط هم کوي او مونږ هم سادهګان یو دا زمونږ ډیر دیر پا مونگ بائندی میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اس یاتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں اسمبلے کے اڑانے شو ترمیم نمبر 12 جمعیت علماء اسلام ایز اے پارٹی دا امینڈمنٹ نمبر 12 دا اگے مخالفتوں کے خواہ چې دا د جمهوریت اقدار او د نامس خلاف تا دا د بیسیک رائټس خلاف تا دا د بنیادی حقوقو خلاف تا ټول په ها وکړل جمعیت علماء اسلام د هغه مقابله وکړه عزیزانو جمعیت علماء اسلام ستاسو د حقوقو محافظ جماعت ته ځکه چې د ځان مسئول غني د الله په وړاندې چې هم صرف حضور کے نام لیوا نہیں ان کا نام لیتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی رہیں گے عزیزان عرض میں کو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه نظام د عملی تنفیذ د پارا اللہ تعالی علیہ قرآن کریم فرمائی یریدون لیطفئوا نور اللہ ستا مخالفین لگیا دی تگدو کئی چې د الله د دین دا رڼا مکمل طور ختم کی خو الله فرمائی والله متم نوره ولو کرہ الکافرون اللہ تعالی دل محفوظ ساتھی سقلندران اور دور کے اللہ تعالی پیدا کی چې سر تلی کی دیو قربانے توڑان شي شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ججورتی مولانا آپ تو ہائی ٹریزن کا ارتکاب کر رہے ہیں غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں اور پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے نو د غدارۍ سزا صحیح مرگ ایگزیکیوشن چې he has to be hanged دی ورځون کوي د دې لپاره بل سزا نشته هاي ټریزن د لپاره دغه یو سزا ده بس دغه یو کیپټل پنیشمنت دی آر په کوم میس کې نشته چې آر د دې لپاره په قانون کې آر نشته بس دغه یو سزا چې پانسی کوي نو ته مولانا تجھے پتا ہے اس کی سزا کیا ہے حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اغد خامتاد تیلینا د خامتاد کپڑے اور جوڑ کفن نہ وستو وہ مجھے پہلے سے معلوم تھا اپنی جرم کی نوعیت معلوم تھی سزا کی نوعیت معلوم ہے دیوبند سے سلا سلایا کفن ساتھ لایا ہوں آپ کے پان سے لگانے کی دیر ہو سکتی ہے مجھے موت قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی تو بے اس قبول کم پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں جلا کے راک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں ہماری تاریخ میں بکنے کی ہے اور نہ جھکنے کی ہے نہ انشاءاللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا لاس پورته کوي جی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى في مقام آخر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق محمد پیشوا و رہنمائی خلق عالم ہیں مقدس ہیں معظم ہیں معزز ہیں مکرم ہیں فروغ محفل ہستی میں نور عرش اعظم ہے حبیب حق ہے مسجود ملک ہیں فخر آدم ہیں انہی کے رنگ سے رنگے گلے ہستی میں زینت ہے انہی کی بو سے عطرائی بنی آدم کی طینت ہے درود پاک شوق سره وای دا څه نه کنه د معنا خدار لګتل چې چا په زور راوستي دلته کې نورې لګ درود پاک شوق سره وای اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام او دغه اجتماع محترم مسلمانان ورونو،
دانجم التبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام د سیرت النبی دلڑ دغ جلسہ چنل پا دغزائے منعقد شوی دا سوشبورا سے علماء کرام د سیرت موضوع باندې تاسو د خپل انداز سره بیان کړي او نن دغه اجتماع کې ما وړاندې ما محترم ورونو او علماء تاسو ته بیان وکړو. عزیزانو ما ذہن کے یوسو بنیادی خبری دی یو خبر خدا چې د سیرت د دې جلسو د اهتمام مقصد څه دی. دویمه خبره ده چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم تقاضا صدا مان وړاندې مارور محترم مولانا قاری سمیع الله جان سے تاسو خپل انداز باندې د موقع او محل مناسب دا خبر ډیر وضاحت سره بیان کړه. عزیزانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نظام کائنات کی دو ظهور دي. یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا تا ظاہر دل د حضرت عبداللہ کور کی د محمد ابن عبداللہ په شکل او بیا دغه ظهور نسلویخ کال او رستو غار حرا کی د نبی علیہ الصلات والسلام ظهور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل. عزیزانو دیرم بنی ظهور کی او د دین بعد ژوند کی اگر چې جمله انسانی کمالات پراتو خود پیغمبر علیہ الصلات والسلام د ژوند دغه حصہ داغه د نبوي ظهور نه وړاندې چا د پاره واجب الاتباع نه و او د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د دویم ظهور نه بعد چې کم ژوند د محمد رسول الله په هیڅ تیرو دا د ټول انسانیت د پاره د کامیابی لار الله تعالی ته رسیدو ذریعہ او د مسلمانانو د پاره واجب الاتباع او لازم العمل ده. عزیزانو دویمه خبره ده چې یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورت مبارک او بل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت طیبه. د سورت په اعتبار حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وآسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء او دا اللہ پیغمبر تا نزیاد خیست زماستر کو قتل ندے او امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمائل چہ حسان دا لوی عظمت مالک دے شاعر الرسول دے صحابی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خو فرمائلے دا ہزار ادب لحاظ کا اولو سرا دا حضرت حسان روح تا معذرت سرا یو ترمیم دے شعر کے پکار دے چہ وآسن ملک لم ترقت عین وأجمل ملک لم تلد النساء حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکر کئی چہ ما والا سترگو تانا خیست قتل ندے او شاہ سے بخاری وئی چہ دا ہچ سترگو ہم دا رسول پاک انہیں خیست قتل ندے او نے امکان شتا چہ دا سی اگوری حضرت عائشہ فرمائی چہ لواحی زلیخا لو رئین جبینہ لواحی زلیخا لو رئین جبینہ لأثرن بالقتل قلوب علی الیدی د زلیخی سہیلو یوسف علیہ السلام کتو قرآن کریم فرمائی فلما رأینہ اکبرنا وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم دس زلریخی سہیلو یوسف علیہ السلام کتو نزان نے گتے غصے کرے او حضرت عائشہ فرمائی کداما والا محبوب قتل وے قسم دے گتو فضائبان بیزان لزرون غص کریو او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے دیر قریب نہ مطالعہ کولا یوم موقبہ نے فرمائل چہ لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد لیل وشمسی تطلع بعد العشاء وما دا پار یوزان مستقل ورد او دا تام کائنات و طور انسانانو دا پار اسمان کے چلے دن کے کیون ورد او فرق دارے چه پاغ انور کے خزور سرهم شریکیم او داما والانور دین استفادہ سکوم پا بعض احیانو کی او وی فرمائل چه فشمس الناس تطلع بعد لیل وشمسی تطلع بعد العشاء زما دانور داد شپید تیرے نباد ما ترنا را کئی او داد کائنات انور داد سبا د رڼا نه بعد د کائنات رڼا مزید زیاتی نو کم نور چې تاریکۍ لري کوي یقینا اغه نور د اغه نور مقابله کې ډیر اعلی او افضل دی چې اغه د رڼا پس منظر کې راشي او اغه زو او رڼا زیاته کی اوس عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل و صورت دا څومره خېستو جی دا زما د بس خبره نه ده د تا د بس خبره نه ده ځکه ذات رسول پاک دا کلمت من کلمات الله او قرآن کریم فرمائی چې قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا اللہ تعالی فرمائی
چې زما د کلماتو کتابت او د دې بیان د انسان د بس طاقت خبره نه ده. که یو سړی ټول عمر لګیایي او یو سړی سو دا ټول سړی ټول عمر لګیایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاف حمیده کما حقه بیانول نشي. اوس شکل و صورت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا څومره زیات خېستو یقینا ډیر به مثالو خو زه او تا په دې مکلف یو چې هغه حسن ځان کې پیدا کو قطعا نه زکه دا زما د بس طاقت خبره ده نه. د حضور پاک سترګې مبارکه سوره خېستوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام اننګي مبارک سوره خېستو د حضور پاک زلف مبارکه سوره خېستوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام پوزه مبارکه سوره خېستوا د حضور پاک لاس په کم ډولو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک خپو سټرکچر او ساخ څنګه او دا به څنګه خپلوم قطعا نشم خپلوي ځکه هغه د عبد او د انسان مقدور دینه. نو یو بل شي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خسته بدل مزید په کوم کردار باندې کالیدار او کوم سیرت کوم کردار او عمل خپل کو انسان یہ ټول اللہ تعالی دعوت ورکئی فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اللہ تعالی قسم سروئی و تاکید سروئی لقد دے لام تزمونگ دا بزرگان لام موتیه للقسم وی او بعضی علماء وی چې دا لام د اصلا هی د قسم د پاره دی توتیه د قسم نه ده. دا لام د وو د با په شان او د تی په شان راوړې هی د قسم د پاره شي. دغه مذهب د کوفیانو د ټولو طالبانو ته یاد دی. او قد دای ورپسې حرف تحقیق راړو د مونږ شیخ سے به فرمایل ویل تاکید دوین جنانه ورته لګولې دي او وی فرمایل چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ زما د خپل ذات باندې قسم وی دا خبره کینه او کته خبره ده چې د تاسو د پاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند تیرو کامل ماډل دی د ژوند تیرو مکمل نمونه ده د ژوند تیرو کامل لایحه د ذات پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم منبع انسانیت ته مرکز انسانیت ته کتزان انسان جوړول غواړي دې منبع سره به تعلق پیدا کې کزان انسان جوړول غواړي دغه مرکز سره برابر پیدا کې ک انسانیت په کاملول غواړي په هغه ډګر بځي چې کم ډګر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تک کړی دی. او دغه وجه ده صحابه کرام مونږ به تور چیلنج وایو ما طرف ته ګورئ مونږ به تور چیلنج وایو د عیسایانو دعوه ده چې زمونږ پیغمبر سیدنا حضرت عیسی د یهودو دعوه ده چې زمونږ پیغمبر سیدنا حضرت موسی علیهما الصلوات والتسلیمات خو کوم دا دواړه تفکر چیلنج کو عیسایت او کرسچیانټي چې نن خو دنیا باندې تاسو ډامیننټ او مسلط یې يهودیت او جیوس چې او صهیونیانو او زاینست قوتا دنیا پولیټیکلی ستاسو په لاس کې او پشکنجه کې نخته ده خلق په دومو پوي کوي چې ستاسو د پیغمبر باندې کتاب نازلو د هغه کتاب نزولی لغت او نزولی جبه سوا تورات نازلو کومه جبه کې يهودي تاسو سرټینټي ویل نشي اپ خپلوم په دې کې ډاوټ فلو مشکوک دي چې خدای تورات انګريزي کې وو کده پښتو کې وو کده په عربي کې وو کده عبراني کې وو کده کومه بلا کې نازلو عیسائی تاسو نشي خوله چې دا انجیل دا په کوم لغت او په کومه ژبه باندې نازلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک صلی الله علیه تاسو ما خبر باندې پوهیږئ چا یو چټرا کوئی په اسانه پښتو کې وایا
یو څه نو زه خو ان شاء الله کوشش کوم خو کله کله په کلوغو نگران هم خدا زمومن د جمعیت العلماء اسلام تربیتی اجتماعات کې وایم تاسو د عبدالآباد د پاره پرایمری کې چرته میډل ته هم پروموټ کیږي کنه ټول عمر باغه الف با تا سا الفابټس نو حروف تاجیو کله کله خو مخ پوړاندې کیږي هم ترن جوړه هر کال د سیرت جلسی دي هر کال د سیرت جلسی دي نو چې هغه آسان خبره کوم د ګرانه ته کله پروموټ کیږي نورو ان شاء الله زین باندې زور اچوي لګ لګ وړاندې کیږي ښا نازیزانو عزم وکړه تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی دا مقام او مرتبه ورکړه چې आवाज دان کتاب محفوظ دی یواز دانا د کتاب لغت محفوظ دی یواز دانا د قرآن کریم حرکات محفوظ دی قراءات و لہجات محفوظ دی اوقاف و رموز محفوظ دی جی یو جماعت کی یو سړی لګیای د قرآن کریم تلاوت کوي او هغه آیت کې خطا شي ارادي طور یا غیر ارادي طور او سووي چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعم عليهم جی لس کسان ورپسې आवाज کی ملګری غلط ته وې صراط الذين انعمت عليهم انعم دا د لفظ خطا ده انعمتو دا د حرکت خطا ده ورته اداره خطا وې دا بیا واپس کاو صحیح کا صراط الذین انعمت علیہم نو یواز دانا چې د قران جبه محفوظ ده لغت محفوظ ده ایون حرکت محفوظ ده بلکې چې پروناونس کې د کم مخرج نه که غلط او باسه د ضاد په ځای باندې دال یا د ضاد په ځای باندې زوی نو فورا د قرات ماهر د توي ملګریا دا خو لحن جلید موزور سره فاسدیږي دغه څه ورته وای دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کمال دی دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دین د محفوظیت دلیل دی او دغه وجوه چې د سیدنا حضرت عمر ټول وای رضی الله تعالی عنه جی کله کله مونږ ته ملګری وای جی خلک وای حضرت عمر ته کنځلې کوي ان مونږ ورته سور سره وکړو خلک خدای ته کنځلې کوي خلک وای جی حضرت معاویه ته کنځلې کوي نو مونږ وای جی رسول الله ته هم کنځلې کوي جوی حضرت ابوبکر ته کنځلې کوي نو مونږ انبیاء ته هم کنځلې کوي ناغوی وای چې به خبره مونږ درته دوک وړاندې کوو ته پاغه دوک او درد کې مونږ نه زیات وړاندې کېږي چې دا ما سره بیماری دی تاواله نه زیاتر تمانه علاج معالجه غواړي لومبه زماره دوک درد مداوا وکړه ناغه بیا مونږ ته متوجي شي ملګری علاج سره نو ما اوس نن یو ځای کوهاټ کې اجتماع کې وې مازیګر نه بعد چې هغه کې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هم موجودو نو ما اجتماع کې یو خبر وکړه ما یې مرګریا تسویق خوې کړ تسویق خوې او ما ته وګورې خلک لګیای فکر ور کوي مونږ لګیای و همیشه د خپل ځان صفایي کوو چې جګوره مونږ مسلمانان یو ختم نبوت ځوان زمونږه عقیده ده مونږ چې مسلمانان یو د ناموس صحابه باندې زمونږه عقیده ده مونږ چې مسلمانان یو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په تقلید باندې ټینګ ولاړ یو مونږ چې ګوره مسلمانان یو دا تاسو ته چازین کې زمونږ متعلق خدشات اچولې دي نو زه قطعا صفای کوله ته تیار دي ځکه دا معاملہ زما الله سره ده زما د ملګرو دا معاملہ دا الله تعالی سره ده او ما ملګرو ته خبر وکړه ما امام صاحب رحمت الله علیه ته چاويږي تا متعلق یو پروپاګاندا ده چې د پیغمبر حدیث نه مني خپل رائے باندې روان نو هغه ورته ډیر عجیب خبر وکړه و ما نجلاه والرسول مغن ما نجلاه والرسول مغن من لسان الورى فكيف انا قيل ان الاله ذو ولد وقيل ان الرسول قد كهنا امام صاحب رحمت الله علیه جواب ورته چې د انسانانو خلو ته سپین لګي په دې خلو باندې برغول کې خودې نشي داخلي لګیاري الله پسې هم داخلي لګیا دي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دا خلق لګیا دي الله متعلق داوي وقالت اليهود عزير ابن الله
وقالت النصارى المسيح ابن الله. دا الله تعالی ماهیت بدلی، دا الله تعالی د پہچان او شناخت بدلو کوشش کوي. او سوي جی وی حضرت عزیر دا الله زویو، حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله زویو، او عبد الله ابن زباراوی چې ملائکی دا الله تعالی لونه دي. نه امام صاحب رحمت الله علیه ورته وی دي خلکو خدای معاف نکو او دي خلکو رسول پاک معاف نکو. سی ویجی وی چې دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا ساحر دی، دا کاهن دی. الله تعالی تسلی ورکړه چې کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. زما محبوب دی باندې خفکه گما د تان وړاندې کم پیغمبر چې راغله دی او ما نظام والا خبره کړې ده. سوال خبره کړې ده جی لږ تیز وایي. سوال خبره کړې ده دغه ګورې جی د وډیرا او د جاگیردار داغه به قطعا تاسو سره په دې باندې جګړه را نشي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د منزونو د کولو ډیر تلقین کړي. سهار نه ماخام پورې لګي مکروه غیر مکروه وخت پکې مګوري خو منزونه کوي. نو وډیرا او جاگیردار تاسو سره جګړه نه کوي. جی روجینی سي ایام اکل و شرب و بغال ولا استثناء پکې هم ختم کوي. دا خضر پر زوم روزه کوي. نو تاسو سره د وډیرا روانيږي نه خو کله ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوند دا پهلو چې کوم د بعثت اصل مقصدو چې به پیغمبر دې د پار راغلو چې د ژوند په هر شوبه کې د الله نظام عملی وي. د ژوند په هر شوبه کې د الله نظام عملی وي. نو بیا ته په ځان باندې د غشو ورېدل وګوره. د حکومت د طرف نه یو غشه، د ډیس انفارمیشن سیل د طرف نه بل غشه، د وډیرا د طرف نه بل غشه، د نواب د طرف نه بل غشه، د بیوروکراسي د طرف نه بل غشه، او د پاکستان د بدتمیز وزیرانو د طرف نه پیدر په متواتر غشي. یو بلګیای مولا پسې په یو انداز، بل وزیر مولا پسې په بل انداز، او بل وزیر مولا پسې. او قسم دې که زما وسراغه لومبه به دا وزیران پانسی کوم لومبه دا پانسی کوم دی کې سړیتوب نشته. دا تر اوسه انسانان جوړ نه دي. اسه تاسو په ایمان وای د دې وزیرانو که تاسو بالمشافعه خبر واوریدا قسم دې که بده یو پروډنټ انسان زین دا فیصله وکړي چې دا انسان دی. سړی وای دا خبره خو خروم نه کوي. کله خرخ لکه جبوي دا څه فواحش به نه ویل کدا وزیر چې لګیاره خدای دې پټنه قصټ کوي کی چې لګیا دي خدای پورې مذاقه، پیغمبر پورې مذاقه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې منافقین تاسو کو چې دی فلانه موقع باندې فلانی ځای کې تاسو د دین متعلق دا خبر کول. قالوا انما كنا نخوض ونلعب. ای ورتوی او دا الله پیغمبر دا خو مون تفریح تبکولا، دا مون ریفریشمنٹ کو، دا مون میر گوسپ او محض گپ شپ لگو. دی خبره کې مون سیریس نوخه، دا مونږ سنجیده نه کولا. نو الله تعالی جواب ورکړ چې قل اب الله ورسوله وآیاته کنتم تستهزئون. او پیغمبر ته وایا چې آیات تاسو غپ لګوي الله پورې، مسخره کوي رسول الله پورې، ډرامې کوي قران کریم پورې. نو ما طرف ته وګورئ جی که یو سړی خدای ته کنزل په قصد کې نو بیا کافر دی، که په ټوکو ورته کنزل کې نو بیا لکتیز وایي جی. که یو سره رسول پاک ته په قصد کنزلو کې نو بیا کافر دی، او که په ټوکو ورته کې نو بیا کا. خو ما ته وګورئ جی دا مونږ چې کوم معاشره کې اوسېږو چې کوم ځای نظام د انګريز عراق ته لاړو، هلته د عراق نائب صدر یو ډیر عجیبه خبر راته وکړه. ما ورته دا زمونږ ستاسو حالات حکومتي لیول باندې ولې نه برابرېږي، دا دوستی مول نه پخته کیږي. نو هغه یو ډیر عجیبه خبره وکړه، ما ذهن ته پریوته. مولانا مفتی شهاب الدین صاحب ډیر عجیبه خبره وکړه. وی حررنا انفسنا من الغرب فنحن في ضدهم وحررتم انفسكم من الغرب وانتم في حوزتهم. مونږ ویجی ځان د برتانی نه آزاد کړو، مونږه مقابله ته ولاړو، او تاسو ځان د برتانی نه آزاد کړو، تاسو جولای کې پراته ښه. خو چې امریکا کومه وحی را لېږي نو جیرو ټول نوړاندې نواز شریف سے په لبیک आवाज کوي ښه.
او بیا میر افضل خان صاحب خدا سه لکه د واشنگټن نه چې په ډیپورټیشن مونږ ته را لګړي دا خدا سي شه لکه د واشنگټن نه چې په ډیپورټیشن را لګړي عزیزان الله تعالی دې رحم وکي جی نارد میں کو استاد خدمت کی چې الله تعالی فرمایل چې قل ابالله ورسوله وآیاته کنتم تستهزئون او پیغمبر دوی ته وایا چې آیا تاسو الله پورې غپ لګوي رسول پاک پورې غپ لګوي قران کریم پورې غپ لګوي اوس عزیزانو دا ما او تا چې کوم معاشره کې اوسېګو دې کې به خدای ته کنزل کیږي خامخا رسول پاک ته به کنزل کیږي وای رسول پاک ته به کنزل کیږي د توحید په ضد خبره خدای ته کنزل کول دي د ختم نبوت په ضد خبره رسول پاک ته کنزل کول دي د ناموس صحابه په ضد خبره ابوبکر ته کنزل کول دي حضرت عمر ته کنزل کول دي او دا دومره لوی فریه ده او دا دومره لوی کنزل دي چې قران کریم فرمایي و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال دا دومره ناکاره فریه ده دومره ناکاره خبره ده دومره دروغجنه او ګنده خبره ده چې په کار دي چې دې سره اسمان په ځمکه باندې را پریوزي ښه اوس عزیزه دا بکیږي وله زکه چې دې کنزل او منبع دا برتانوي سامراج او مونږ باندې 200 کاله مسلط پاتې و برتانوي استعمار 200 کاله اوس هغه خلال خو باډي لاله بدن دلته نشته فکر و نظر بعینه هغه دې کم چې د کنینګم سیبو فکر و نظر بعینه هغه دې کم چې د لاک ماونټ بیټنو فکر و نظر بعینه هغه دې کم چې د ایڈورډ سیبو په فکر و نظر کې تبدیلی نه راغله ښا اوس عزیزا يهودیت او عیسایت ابلګ او ماوي ما یو ځای خبر وکړه ما لکه يهوديان داسې رزیل نسل له دای په خپل پیغمبر برک نه نیسن زما په پیغمبر بس برک ونی سي ای په خپل پیغمبر برک نه نیسو موسی علیه السلام ته یو خضر تیار کړه یو ماشوم ولګي کې ورکړو وی ورشه دی لګاره تقریر کوي دا ورته په سټیج باندې مخې ته کیده چې دا د تانه نو اوس کم قوم چې دومره بدذاتی چې خپل پیغمبر باندې غي بریک نه نیسی دا غي عزت تار پتار کوي نو تباغه نه تقاضا کوي چې خبردار مونږ د جیو او د جینې دو په اصول باندې عمل کوو مونږ تاسو نه او تاسو مونږ ته سموای د رورولای ژوند به تیروخه د رورولای ژوند به تیرو د مرګرتیا د مفاهمت ژوند به تیرو اوس عزیزه هغه نسل چې دا هغه میشن هی ده چې ستا پیغمبر د تذلیل حرکاتو کی ستا د خدای د تذلیل حرکاتو کی ستا د دین د ذلیل کولو حرکاتو کی او دا غي نظام تابانه عملی نو ماته وګورئ ستا دین به پاغه کې معزز کی که ذلیل کیږي به ذلیل کیږي به نو مانن ملګرو ته وی چې همدغه وجه ده دی خو وګورئ قادیانه دا د ختم نبوت منکر دی مسلمان دی که کافر دی لکتیز وایسره کافر دی جی د ناموس صحابه منکر ملحد دی گمراه دی ظالم و ذل دی زندیق دی د راه حق نه هټاو دی د گمراهی په لوی کنده او په تیاره کې ورپروت دی اوس عزیزه کله زه لګیایم او د ناموس رسالت په خاطر باندې دغه ته په دار روډ کې خبره کوم د ناموس صحابه په حواله په دار روډ کې خبره کوم نو ماته مقابله ده د ناموس صحابه دشمن نه راوځي ماته مقابله ده د ناموس رسالت دشمن نه راوځي دا زما استادونه چې مونږه د پولیس په نامه باندې پیژنو زما په سر دوی ډنډه پرتې زما سترګې هغه د دوی انسوګې سره وباسي اوس عزیزانو په کار خدای چې زه چا خلاف لګیایم چې هغه طبقه ماته مقابله کې ولاړی دا زما خپل مسلمان رور د دې ډنډه زما په سر ولي پریوزي زکه دی یو حل پورته کړی دی چې زبر د ملک د نظام وفادارم او هغه نظام انګريز والا نظام دی چې د انکار ختم نبوت فتنه پیدا کړی دا لہذا دی به مجبورن دا هغه نظام تحفظ کوي غیله به تقویت ور کوي او زما په ضد به میدان عمل کې ولاړی دا اوس عزیزانو دغه مصیبت نه خلاصول او ځان د دې مصیبت نه خلاصول د لپاره صرف یو لار ده چې د خدای په دې ځمکه نظام د چا راشي لکتیز وای د خدای په دې ځمکه نظام د چا راشي او چې سو پوره د خدای په ځمکه د خدای نظام نه راغله نو بس هم دغه مونږ دواړه رونه به یو بل باندې لګولیو حالانکه چې څنګه زه مسلمانم دا پولیس والا سپایي زما ورور مان خه مسلمان ده کنه دي
خو مسلمان دی خدا غریب دغه خپل حلف دې ته مجبور کړی دی چې دې به کوتک رالی او زما سر له بیره خلاصي دې به انسوګیس ګولر رالی او زما سترګو ته بیره رسي چې دا سترګې ټوله وبېږي او سپینګمې ټوله راوبېږي ښا نازیدانو بنیادی ضرورت مانن آلته وې کوهاټ کې ما خدای ته وګورې د خدای لواله د خدای لواله د ګندګۍ منبالم به او پیجنې چې دا ګندګي را روانه د کم ځای نه ده چې دوی ځان له په قهر اخته کړی دي دفتر کې ناس افسر ځان له په قهر اخته کړی دي په جنرال هډکوارټر کې ناس جرنیل ځان له په قهر اخته کړی دي میر افضل خان ځان له په قهر اخته کړی دي میاں نواز شریف سے به ځان له په قهر اخته کړی دي او زمونږه بوډا ځان له په قهر اخته کړی دي ا بوډا ته مونږ وي ته څنګه دی نیو ورلد آرډر کې ساوړې راوړې کنه نو هغه وی زکه کوشش وکم چې را دا وزیر ووم وزیر د سوچتوم د امریکای په ضد او لګ الوزم خو بیا په سوچ وکم چې هغه صدام کې خو خوښتاغه ولا سر را خلاص کو سو بیا ور را خلاصون او که په مونږ راغې نو قسم دې چې پیتای له بیا لوخه نه مونږه بیا به پیته یعنی والله کدا نیو ورلد آرډر می خوخیخه نو ما ورته مې کې ان شاء الله مونږه عزم وکړو نو اراده جن کے پختہ ہو نظر جن کا خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کا خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے موے منہ کو کلمہ لا الہ الا اللہ ولدا او لا الہ الا اللہ دا کلمے تقاضا فرمائی ما دمت لم تضرب بلا عنق السوا ما دمت لم تضرب بلا عنق السوا فی قول الا اللہ لست بواصلی چې سو پوره د لاد کلمې تر باندې د غیر الله سک دینی والے د غیر الله نظام د پریکلنی د الا الله منازل تو کول نشي الله جانب تر سه دین نشي او رسول پاک کا فرمایل چې مماتا وليس عليه سلطان الاسلام فقد مات ميتة جاهلية او كما قال چې څوک د حالت کې مړ شو چې داغه د ژوند په هر شوبه د الله نظام او اسلامی شریعت حکمران ني نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مرګ هی د جاهلیت مرګ دی د مرګ هی د جاهلیت مرګ دی نو مانو نه ته کوهاټ کې اجتماع کې وي کوهاټ اجتماع کې مې وي ما یو نعره به مونږ اورېده چې پاکستان کا مطلب کیا لګتیز وای چې پاکستان کا مطلب کیا دای اسید شو د پاره دی مینار پاکستان ته مخامخ په یو دیوالم ډیره غټه لیکل ده دا لا اله الا الله ډیکوریشن پیس دی دیوال ورسره خسته ښکاری په شین خط غټه غټه لیکل ده پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله د مسلم لیگ مشران او نن وای جی دا ناره د پاکستان جوړول اصل مقصد نو دا خود خلق موبلایز کول د پاره یو موټه او شاته چې دا خلق بغیر د کلمې د ویرانه بل سبانه تیزیدل نه نو ما ورته دا پاکستان بیا جوړېدل سره وې دا خو جی د پاره چې غریب په خېټه موړ شي چې غریب وای چې غریب په خېټه موړ شي نه سي په ایمان وای دا پولیس وارونه زما ولار دي د دې پیسکل ما ته معلوم دي چې د دې بیسیک پی به د شپږو 200 روپو نه سیوانه چې الاونسونه ورسره جمع کینو زر 1200 روپۍ به جوړیږي اته د چې په کور کې شپږتلس بچي وي او بوډا مور پلار یومي ا د یو ټي بي او د بل صلاح علاج غونی بیماری او کله هسپتال ته بوزي او کله کلینیک ته ډاکټر لبوزي الله دې رحم وکي په ډاکټرانو هم تاسو ټول امين وای نه کان لکتیز وای کنه که په ډاکټر رحم کول نه غواړي که ډاکټر باندې خدای رحم ونه کړي نو تاسو بیړه د پلار نیکه غر کړه زکه ایله خو چلار شنو جامو په ځای سرمند نه ولټاو باسي ښه حال ته مونږ شوابای کې درې څلور ډاکټران کلمې والا دي مونږ رونه دي کلمه وای او یو ډاکټر ته هندو دی نو چې کوم مونږ رونه دي نو هغه 200 روپۍ فیس اخلي او 200 او هغه کوم چې سحر په ولاړو بو کې نور ته وشنان کوي نور ته سجده لګي نو هغه 10 روپۍ فیس اخلي نو مال ته ثوابه چوک کې یو جلسه کې و ما وډا ډاکټرانو خدای نه ویریږي نه ثوابه ولا ټول هندوان کیږي خدای نه ویریږي کني ما چې ستا کردار ته ګوري او د دې هندو کردار ته نو بس دای دې ته تیار دي او ما ته وګورئ دا علاقې سم مشران لاله چې ته مون سره ملګرتیا کې ما وې پس کې وې دا مسلمانان ډاکټران ټول بدلو دلته او درې هندوان نور راغړو یو دوی درې هندوان نور راغړو نو الله تعالی دې رحم وکي چې د کم قوم نماز دا کو چې زمونږ دغه رونه
د دې چې 1200 روپۍ تنخواه ده اسه د 100 کسانو کومبا په 1200 روپۍ باندې ساتل شي جواب تیز راکوي جی په 1200 روپۍ ساتل شي او بیا دا لکه زمونږ داسې د خدای سپیری چې د دې ورک فیلډ هم نه معلوم ښه د دې نه ټایم معلوم دی نه ورک فیلډ معلوم دی نه مقام او محل معلوم دی چې د ډیوټي بسې کم ځای به خو چې کم ځای مصیبت جوړي دی ته وای ډیسپیچ شي چې کم ځای مصیبت او په 100 روپۍ ډیسپیچ او په 1200 روپۍ ډیسپیچ شي په 1200 روپۍ باندې مرګ ته ور ډیسپیچ نو ما آلته ننوي چې غریبانو خوم بیړه غر کده پکې ملازم نه تاسو کار دی پوزي اویزان دی مزدور کار نه تاسو کار دی پوزي اویزان دی غریب نه تاسو کار دی پوزي اویزان دی نو ما نه پکې دین راغې نه پکې دنیا راغې بیا د پاکستان درسه مطلب د پاره او